بچی غونډې یادي حکمونه بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عنایت الرحمن او تاسو ګورئ اپنا ډیجیټل. ګرانو ملګرو د تانا تاتارا په حدود اتوار بازار کې یو ځوان زلمی وجلې شوی دی. مونږ دلته ولاړ یو په شاکس د هغې لوحقینو سره هغې سره به تفصیلي خبرې کوو چې دا واقع څنګه راپېښه شوه او څنګه دی په پردې جګړه کې ووژلې شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه دي؟ دا خیر دی. واقعیا څنګه راپېښه شوه؟ د مزدورکاره ماشوم چې کم اتوار بازار کې په پارکینګ کې به ډیوټي کوله څنګه وجلې شوی دی په پردې جګړه کې؟ دا خو دې داسې کار شوی د خو خپله ډیوټي کوله لکه مزدوري کوله سره او دا دوه پریخه د جګړه جوړه شوه او دی پکې ولګېده. بس په موقع باندې مړو؟ په موقع باندې نو هسپتال په لاره باندې بس مړ شو. د دې هلک نوم څه د عمر څومره د اختشام عمر به څومره 17 سال عمر او جاو. نو د دې جواب نه علاوه چې دا کم د پارکینګ کې نوکری دی نو بغیر د تعلیم یې کوو جی کنه میټرک سټوډنټ وو. بس میټرک سټوډنټ او جاو. پس وجه د دې جنگ جګړه جوړ شوې د دې څه وجوهات تاسو ته معلومات شته؟ ته معلومات نشته. د پولیس ته معلومات چې دې په سم باندې دا چې خو موږ بس ډیر خپه کړو او ډیر یو حکومت غم خو زورور دی. تاسو ته داسې کم قسمه خبرې یادېږي چې تاسو درد دی؟ بچی غونډې یادي او بس غونډې خبرې راته هغه ته ګورو موږ ته هغه بس ټوله چان چلن هر سره یادي. د پلار د مټو یو اسره وه جي بلکل. او په پلار یې خپه جي ډېر اسرې والے زوی و. بس هغه وایي چې په زامنو کې مې هم دا سړی و بس او بې ګناه لاړو د بل په جګړه کې لاړو. څه به وایي تاسو ته څه یادېږي د هغه داسې یوه لمحه یا تاسو سره اخري د هغه خبرې یا د هغه تاسو سره یو ملاقات شوي په څه مخ باندې خبرې؟ اخري موږ سره جي بس هغه میاشت کې به مې یو پیره چرتولي دي دلته اوسېدل موږ به چات صده کې اوسېدلو جي چاته غم خادی کې به میلو شو. بس د دې بیسیکلی تعلق چارسدې سره دا که نه چارسدې سره موږ د برمزوی چارسدې راغلي او جي او دلته څنګه راغلي جي زمونږ پخوا دښمني وه جي لس پنځه شل کاله مخکې نو بس موږ رالو دلته آباد شو. موږ ته څه لاړو دي دلته پاتې شو. ښه دا خو بس معلومه ده چې دی په پردې جګړه کې مړ دی. داسې څه دښمني ستاسو چا سره؟ زمونږ دې سره دښمني نه وایي چا سره. نو موږ روغې موغې هر څه شوي موږ هېڅ چا سره دښمني نشته. تاسو کوم ځای کې وایي چې تاسو ته کم ټایم اطلاع شوه د دې ماشوم د دې لګېدو؟ کوم ځای کې وایي څنګه اطلاع شوه؟ داسې کار وشو چې موږ خو په کلي کې وو دا نور د ورېرونه مې ورسره دلته دي لنډو دي پېښور کې اوسېږي. دي ته په ټایم اطلاع شو دي ورپسې په ټایم باندې رالل. بس دي اتاباد کې وو په دغه دوران کې او جي نو په دغه دوران کې دي ته اطلاع شو بس دي ورپسې رالل. نو ماما زامن او د ترورۍ زامن مو دي سره غونډه دي. دا مور چې کومه ده نو دا د دې ځي ده اپریدی ده لکه نو دي سره ماما زامن او دي سره ښه جوړو دي ټولو به کار کوو. ماما سره به هم خبرې کوو. تاسو السلام علیکم جی. نو بس به زه خو ورته دا ویم چې زما دا خوریی خو بې ګناه بې حسر لاړلو. دا بچی خو دا ما خو وړوکی مو دلته راستر کړی و. دا ترونه یو د 20 کاله مخکې راغلي و. دلته دښمني وه. دښمنۍ نه بعد چې کوم دی د دو روغه وشوله. روغې نه بعد یې ما ورسره رشته وشوله. د خپلګیري مې ورسره وشوله. بیا چې کوم دی ما د خپل خوریونه ځان سره دلته ایثار کړل. د ماشومانو پیدایش یې د دې د ما سره راستر هم شول و ته اوسه پورې د ما سره و ته ما ته لاس لاندې و. نو پکار دی چې موږ سره هیلپ وشي او انصاف راسره وشي او د ما د خوري برپور د پولیس والا چې تابع وکړي. خلک د خپلې دښمنۍ نه ځان ساتي چې د خپل دښمن نه ګزار ونه خوري. دا په پردې دښمنۍ کې د ده وینې توی شوې او په پردې جګړه کې دی لاړو. همداسې جي دا خو بې ګناه لاړو. دا خو یو ورکر و په پارکینګ کې یو مزدور و جز تقریبا 1500 یا 600 روپۍ ورځ دیاړي وې اغسته. نو البته دا خو په هغه ټایم باندې د په لاس کې مخه پارچیم واسې په لاس کې یو پین یې په لاس کې و چې دی فیرنګ وشوري شول او دی پکې ولګېد او شهید شو. تاسو اماما کېږئ د مور سره به هم ستاسو ناسته کېږي. څه وایي د هغې دې وخت سره د غم خو زورور دی خو څه تاثرات دي؟ ډېر د غم ډېر خراب زور دی. الله دې هیچا ته هم مه ښیي. الله دې هیچا بچي مه مړه کوي. الله دې مور او پلار هیچا ته هم د بچو ازار مه ښیي د هغوی ته مه ښیي. خو مور یې چې کوم دی ډېره خرابه ډېره زیاته بې لیوله ده.
د ده نور رونه خویندې د 2 خویندې او 3 وروران یې نور پاتې شو. نور رونه سره روزګار کوي؟ نه جی هغه خو ماشومان دي او مشر ورور یې تعلیم یافته تعلیم کوي. مطلب ذمہوار سړی په کور کې عمده و چې د مور پلار اسره وه. همدغه د مور او پلار همدا یوه اسره وه، ښه تکړه لږ وو، سټوډنټ هم و، ځان له بس د اعتبار پر ورځ باندې مزدوري کوله، سکول خرچه به هم ځان له برابروله، کور له به مور او پلار له به هم څه ناڅه ورکول. نو به دغه شان د کار کور نه یو ذمہوار سړی لاړ. بالکل دا ذمہوار سړی لاړو. ماشوم په کاشه ډېر کچه عمر کې و خو ذمہواري پرې ډېره وه. تاسو یې تره کېږئ کاکا؟ جی څه به وایې تاسو؟ بس خبرې خو ټولې دي مشرانو وکړې، موږ دا یو چې هغې سره د سخته نه سخته کار وکړی شي او کسان یې نیولي دي او چې څونه کېږي نو چې څومره اعلی اداران دي زموږ د هغوی نه دغه درخواست دی چې زموږ سره انصاف وشي. زیاتې شوی دی را سره. مطلب په پردۍ جګړه کې پردۍ جګړه کې دا خو هلته چې دی خپله مزدوري کوله. الله دې تاسو له دړه صبر درکړي، موږ تاسو د الله د غمونو نو ساتي او الله دې د هغه مغفرت نصیب کړي. ستاسو ډېره شکریا مهرباني. تاور هم کړی دی که بیا هم تاسو څه ویل غواړئ څه خبره یې نو هېڅ هم نشته، بس دغه په سترګه باندې تاسو پیغام ورکول غواړئ څه خبره یې نو بس دا دی چې موږ سره انصاف وشي او نور څه. مهرباني جی. بل زه دا یو خاص کوم حکومت ته د ما دا یو اپیل دی چې دی لیسنس ورکوي عوام له، باید دی چې هغه ته انکوایري وکړي چې ته لیسنس د څه دپاره جوړوي. تمانچې لیسنس خبره؟ تماچې لیسنس د ټوپک خبره، د ټوپک لیسنس و د تماچې باید دی چې آیا ته د سکورټي لپاره جوړوي که ته د څه دپاره جوړوي. که نه دی د صرف د بدماشۍ دپاره لیسنس جوړوي نو مهرباني دا حکومت ته د درخواست دی چې مهرباني وکړي چې په کم ټیم کې دی لیسنس ورکوي چې د ریپلیکیشن ته کوي. دا د حکومت ته ما درخواست دی. کم سی سی پی او چې اوس راغلی دی ډاکټر میا سعید، هغه د اسلحه نمایش، فحش ویډیو، قبضه مافیا، سود کولو والا د هغې خلاف پولیس سخت کریک ډاون شروع کړی دی. آیا ستاسو په دې علاقه کې پولیس داسې کاروایي کوي لګیا دی؟ جی بالکل. دلته د ما خپل ډي پی او هم شته، د ما خپل پولیس هم شته دی. لکه چې څنګه د کوز نظام دی دلته داسې هغه شان دی، دلته هم دغه نظام دی. بالکل دلته نه څوک ډس کولی شي نه څوک وسله ګرځولی شي. بیخي که لیسنس د سره وي نو هم په پرده کې به یې ګرځوي، نمایش نه شي پرې کولی. نو دا ما حکومت ته دا بار درخواست دی، اپیل مې ورته چې مهرباني وکړی شي چې هر کم عمر لري لیسنس مه ورکولی شي، د هغې نه ویریفیکیشن وکړی شي چې آیا ته دا لیسنس د څه دپاره جوړوي. دغه شانتې کارونه یې پرې کوي، پردي بچي یې پرې باندې ولي، جګړې یې پرې کوي. آیا دا د حکومت خیر دی دغې ته لږ سوچ وکړي. که ما څه داسې هغه خبره کړي نو زه بخښنه غواړم. کینې ما د حکومت ته د اپیل دی چې مهرباني بار ورته یم چې مهرباني وکړو چې دا لیسنس ورکوو، تاسو ته ریپلیکیشن کوو، پلار یې راوغواړو، تره یې راوغواړو، ورور یې راوغواړو، هغې نه پوښتنه وکړو چې تا د کشر لیسنس جوړوي څه دپاره یې جوړوي. حکومت ولې دا لیسنس ورکوي دی په ډایرکټ باندې ولې ورکوي لیسنس؟ په کار دی چې تپوس خو دې وکړی شي که نه. هلکه ده نه تپوس نه شي کولی، مشر دې در راوغواړي، پلار دې در راوغواړي، ورور دې در راوغواړي، تره دې در راوغواړي، معلومات دې ته وکړي چې یاره تا دا کشر ولې لیسنس جوړوي، په څه خبره څه شي دی جوړوي. مهرباني شکریه. سر دا اپیل دی دا هم دغه دی چې حکومت چورې لیسن یې بندې کړي، لیسن دې بند کړي، لیسن دې نه ورکوي. لیسن څه پکار دی؟ نو داسې به خلکو دوه تنازعي او په بازار کې به یې راوباسي او خلک به دوی به ورسره ولي، خلک به ورسره نور دي کې افسران ګرځي، ښځې ګرځي، د غټو خلکو زنانه یي او سران یي، غریب خلک یي، دغه یي. دا به بازارونو کې ورسره تنازع به یي، ورسره وارکت یې به کوي، دې کې نور خلک ورسره کار کېږي. باید چې لیسن یې بند کړي، دغه بند کړي، سره یې ورنه کړي. یو چالل بس سرکار سړي ته دی وسلې دغه دی ورسئ، پرایویټ کسانو نه دی وسلې ختمې کړي. دا مهرباني دی وکړي. او بل دې داسې چالو کړي دا کوم څه چې په غلی ګرځوي دا دې نیسي دي 2 کاله 3 کاله دې قید کوي، 2 لکه 3 لکه روپۍ دې جرمه کوي. تا ته ټیک ټاک وبچي څه دي تومانچې به بډو کړي، په 15,000 روپۍ شلخۍ تومانچه اخیستي او بس یا کوڅو کې به موبایلونه اخلي یا بغلا کوي یا بېډاکې کوي. دا دې نیسي، حکومت دې ګرفتار کوي، دغه کوي، سخته سزا دې ورکوي، پوه شوې، او دغه کوي دي بندوي دي. ستاسو وینا ده چې د اصلي د لاسه ټوپک تمانچې د لاسه ښه ځوانان لاړه، ښه ځوانان ته اصلي ته ټوپک ته لاسه لاړه. که دا چېرته لیسن نه وی دغه نه وی ورکړی او نه یې ګرځولی ولې به داسې کېدی؟ دا دغه به ولې دا خو هر ځای کې به دا بازارونو کې خلک ګرځي او دا تنازع والا به مخ کېږي ورسره ولي به داسې تنازع کوي، کورونه یې ورسره معلوم دي، یو به بل په کور دې ورخېږي که نه، پردي بچي خو به نه مري که نه. خلک چې بوټی کري ته میوې ته پارې کري چې میوه ترې وخورم. هر چې ثمر ته ورسې میوه ونیوه
د بل دغه کې لاړ. نو دا ډېر بد کار دی باید چې داسې نه شي. موږ خپله به چې ځي د اتوار بازار ته خلکو سره ګنډې وړي، داس ګاډی چې دی سوزۍ ورسره وړي په ریړو کې، غریبي هم ده، عجزانۍ عجزي څه وکړو. نو سبا به تر سړي بچي به پکې داسې ځي تنازع. دا حکومت له پکار ده چې ښه کلک تاقید ته دې شي وکړي. جی بالکل من د تاتارا تانی انویسټیګیشن افیسر اسحاق خان سره ولاړ یو. مقتول احتشام کم چې طالب علم او مزدورکارو اتوار بازار کې جنگ جګړه کې فایرنګ سره وجلې شوی د هغې حوالې سره به خبرې تپوس کوو چې دې کې تر اوسه پورې پولیس څه کړي دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا واقعه څنګه راپېښه شوه، تا ته اطلاع څنګه وشوه، تاسو سپاټ ته ورسېدې، تاسو څه وکتل؟ دا پرون مازدیګر دلته کې اعتباد کې اتوار بازار منعقد کیږي. نو هغې کې دوه فریقین آمنا سامنا وشوه. مخکې نه زړه پرسنل دغې و انمیټي وه. نو هغې په سلسله کې دي دلته کې دغه وکړه، ولې یو بل سره وال ټکول کړي دي او بیا چې کوم دی نو دغه شو دي دا به دوباره بیا یو بل پسې وسلې راوړي دي او د یو فریق سره خو د مخکې نه په بډوې ځکه چې دي د بډبیرې نه راغلي بازید خیلو بډبیرې دي. نو هغې چې راغله نو بس بیا دلته بازار کې ډزې شوي دي. نو هغې خو خپل ځان نه کړی، خو پکې راهګیر یو ولګېده احتشام. نو احتشام چې دی نو هغه هسپتال ته په وړلو په لاره باندې ایکسپایر شو او بله لږ چې دی هدایت نو هغه پکې بلم پکې لاروی دی پکې زخمی شو. او د دې بل فریق نه د خلیل احمد چې دی د دې دویم فریق دوم نه د دې یو کسو خلیل احمد نو هغه هم زخمی دی، زخمی حالت کې هسپتال کې داخل دی، اریسټ دی هغه. او دا درې ملزمان چې دي نو دا نور موږ اریسټ کړي دي، دا کم چې د فریق اول نه دي نو آن د سپاټ اریسټ دي. او د دې نه موږ چې دی نو ویپن په پنس هم ریکور کړي دي، پستول دي، دوه کسانو سره پستولې وي، دا یو خو تش لاس و، دم ورسره منډه واله تښتېده. خو دا نور چې کله تښتېدله د بازار نه نو دغه ټیم کې دي موږ راټینګ کړه او سره د تماچې ته نه ریکور دي او انشاءالله مخکې تفتیش روان دی. مقتول احتشام چې کوم یو سټوډنټ مو اتوار بازار کې به مزدوري کوله، څو فایره لګېدلې دي؟ هغه خو یاره دوه درې ډزه لګېدلې وو. دا د نږدې نه و که نه څه داسې په کلو ملو کې نو هغه خلک لرې نه په یو بل ډزې کوي. دا خو لاس په لاس د دې کار او لاس په لاس جګړه وه. او دې دغه سټینډ کې چې کوم دی نو هغه منشي و نو چونکې دی دغه ځای کې په ډیوټی و د موټر سایکلو سټینډ و دی هغې کې په منشي و که نه نو په هغه موقع دی ولاړ و بس نو یا کیدي شي خلاصې کو یا ارسې کو نو په دې دوران کې چې دې ته لګېدلې نږدې و دا ټول. نو دې دوران کې او لګېده او بدقسمته واقعه وشوه. غریب د مور او پلار ماشوم زوی و 16-17 سال عمر خو د خوارۍ نه وتي د ګټې کور ته ووړي او دغه ټیم کې هغه غریب لاړه. نو موږ هم پېښه CCPO احکامات دي، اسلحه نمایش، قبضه مافیا، سود کولو والا او همدغه شان فحش ویډیوګانو جوړولو والا اسلحه نمایش برپور کاروي کوي، پولیس لګیا دی. دې حوالې سره به تاسو عوامو ته څه پیغام ورکوئ چې اصله ښه شی دی بد شی دی څه به کوئ؟ نو په دې سلسله کې به زه دا وایم چې هر چا ته پته ده، عوامو ټولو ته پته ده چې وسله ښه شی نه دی، ښه شی نه دی. زموږ د پښتانه خاص کر بیا موږ شوق هم کوو د ساتلو او ورسره دا چغې مو چې دا ښه شی نه دی. نو پکار دی چې موږ دا کلچر ختم کړو، قلم ورکړو د خپلو بچو له خپلو بچو ته دا وښایو. څوک یې په ټیک ټاکو باندې وسلې ښیي نو د دې مور او پلار خو شته که نه، پکار چې دې هغې رامنې کړي. پولیس هر کار پسې خو نشي رسېدی چې په هر یو کور باندې موږ یو سپایي ودرو وسله بنده کړو یا مطلب د خلکو بچي سم کړو. نو دا خو ټول هم په دې تعاون کېږي چې ټوله معاشره په یو ځای شي او دې ټول په شریکه سوچ وکړي. نو معاشره هم پاکه شي، د وسلې نه هم پاکه شي، هر څه نه پاکه شي، خو په شریکه کېږي. یوازې پولیس یو ون وی ټریفک باندې کار نه کېږي چې د عوامو اعتماد د عوامو موږ سره امداد دي، موږ له انفارمیشن راکوي، موږ سره دار څه کوي. نو انشاءالله د CCPO صاحب چې څنګه ویژن دی په هغې کې موږ ټول قبضه مافي هر یو شي کې ډېر دروند لاس اچولی دی موږ. نو دا وسله چې کوم ده خاص کر نو دا بیا په کور کې کینی په بل ځای کې نمایش وکړي نو هغه هم غلط اثر کوي. بل ماشوم هغې ته وګوري وایي که زه به هم داسې کومه. نو دا مشرانو ته د پښتنو زه وایم، د پښتنو د ځوانانو ته وایم چې په لکه خپل تعلیم باندې توجه ورکړي، ځان له روزګار چالو کړي. خلک کم ځای ته ورسېدله او موږ نن هم لګیا وو، نو کله د تره زوی وژنو کله د ترور زوی وژنو. ډیره مهرباني جی بالکل څنګه تاسو د لواحقینو خبرې واورېدې چې یو ځوان زلمی بچی د چا مړ شي د مور پلار ملا ماته شي او بیا دغه شان په پردي جنګ کې وجل هغه د هغه مړه کېدل. هغه یو سټوډنټ مو خپله مزدوري به هم د مور پلار دپاره کوله. د پولیس وینا هم تاسو واورېده چې په دې کې څه کسان ګرفتار. پروګرام پورې اجازت غواړم، د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ، مونږ په دعا کې یاد ساتئ. د الله په امان.